من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ، ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ، لگی لگی کرم شنصب میں دائمان محبوبہ. د کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب، د کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب، پہر نفس قسم پر رب دان قربان محبوبہ. ازل نتر ابد ہر دم درب دا علم پشمار، ازل نتر ابد ہر دم درب دا علم پشمار، وید تقرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ. مدینی منورے کی چیزیبا دل بر زما دے، مدینی منورے کی جذبا دل بر زما دے، د فراق پا درد غم کی ازل پر ہر پر ہو زما دے. او د جانان پا مہمنے کی بدزلو غخی ورتی کم، د جانان پا مہمنے کی بدزلو غخی ورتی کم، پا مولا می دی قسم وی عاشقی ہنر زما دے. او د جانان دیدن د پارا ز محشر تا خوشحالی گم، د جانان دیدن د پارا ز محشر تا خوشحالی گم، چی دلبر پکی لیدے شی دا محشر اختر زما دے. او پاک محمد مصطفیٰ دا محمد امین محبوب دے، پا مولا می دی قسم وی دا صحیح خبر زما دے. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ډیرو قدردانو مشرانو کشرانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیرو قدردانو مشرانو کشرانو د رب لا یزال او د رب بی نیاز لاکھ لاکھ شکرونه دي چې مونږ او تاسې د دوانو جهانو سردار آقا انعامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړي، ټول په جمع وي الحمدلله. ډیرو قدردانو مشرانو کشرانو په کائنات کې یو داسې عظیم هستی ده چې د هغوی مبارکو عشق و محبت په ټولو مسلمانانو باندې فرض دی. او که موږ د صحابهو ژوند ته وګورو چې هغوی د حضور صلی الله علیه وسلم سره کم عشق و محبت کړی دی، څنګه چې حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه چې دوی د حضور په وخت کې د مکې معظمې یو عظیم ګرانین او امیر ترین انسانو، مور و پلار یو نیازبین بچیو، د دې روډۍ هم شاهانه روټۍ وه، کپړې هم شاهانه کپړې وې چې کله به یو پېره جوړه واچوله هغه به یې دوباره نه اچوله. خو دې مبارک چې کله د حضور په در کې حاضر شو او د حضور والضحا چهره مبارک یې ولیدو، په حضور باندې فدا شو او ایمان یې راوړو. چې کله دوی کور ته لاړه نو د دوی نه مور و پلار هغه محبت په نفرت کې بدل شو، دوی باندې روټۍ بنده کا، کپړې یې پې نورې بندې کړي، واپس د حضور سلم نه جدا شي. خو دوی ورته ویل چې ما په هغه مبارک باندې ایمان راوړی دی چې د دې نه جدا کېدی نه شم. د دې پورې چې دوی د کور نه بهر کړ، چې دوی کله د مکې معظمې نه مدینې منورې ته را روان شو، دی مدینې منورې ته راغلو، حضور سلم په مسجد نبوي شریف کې جلوه فرماو، صحابه ناست یو، چې کله یې ولیدو چې حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه را روان دی او اوږې هم دی تږي هم دی، هغه اثرات دي پې، صحابه حیران شو چې دا هغه مصعب بن عمیر دی چې کله به یو پېره جوړه واچوله هغه به یې دوباره نه اچوله، او مصعب بن عمیر دا ګډې سرمن اچولې ده او را روان دی. حضور سلم د حجرې مبارک نه بهر ووتو او سترګو مبارکو نه اوښکې مبارک را روانې شوې او ویې فرمایل چې د الله قسم دا هغه مصعب بن عمیر دی چې کوم به په مکې معظمې کې د هغه د حسن چرچې وي، کله به یو جوړه واچله به دوباره نه اچوله. خو زما محبت دې کوم ځای ته را رسولو، کله چې په جنگ احد کې په حضور صلی الله علیه وسلم باندې غشي را روانو نو دوی مبارکو د خپل سینه مبارکه ور مخامخ کا، او دوی چې کله شهید کله جنازه وه نو صحابه حضور سلم ته وفرمایل چې دا کفن دونه ورکوټی دی چې خپې والا پټو نو سر یې ښکاره کېږي او چې سر والا پټو نو خپې ښکاره کېږي. حضور صلی الله علیه وسلم په ژړا شو او ویې فرمایل چې دا د الله او د هغه د رسول عشق و محبت دی، یو جوړه به واچله به دوباره نه اچوله. ځکه عبدالرحمن به فرمایي چې عشق هسې علم نه دی چې حاصل شي له مکتبه، مکتب حال د مذهب وای، عشق سیوا دی له مذهبه او تشا های شکر لبا، کل رخسار حسین غبغبا، په نادرو کې نادره، په عجبو کې عجبه، او په جمله و معشوقو کې کل عجب منتخبه، بی زیوره ښایسته بی ترتیبه مرتبه، او آب حیات چې حیات بیا مون
ستا له شونډو له سببه مخ دې سپین تر سپین سبا دی زلفې تور تر تور شبه او ښایست مخې دې نشته تر مشرق او تر مغربه د وصال مونده دې ګران دي مګر فضل شي د ربه او عاشق مذهب هم دا دی چې دم نوي بې مطلبه او عشق اسې علم نه دی چې حاصل شي له مکتبه مکتب حال د مذهب وای او عشق سیوا دی له مذهبه او ستا د حسن په صفت کې رحمان ګم شو له ادبه او دغه رنګ کې حضرت خبیب بن عدید رضی الله عنه چې د حضور یو غلامو چې کله دوی گرفتار شو دی ګیره کو او خلکو ته ویل چې راشي موږ د حضور غلام گیر کړی دی چړې راوړې تورې راوړې نیزې راوړې تاسو یې هغه دونه اذیت درکو خپې یې دنه کټ کې لاسونه یې دنه کټ کو چې کله ستاسو مبارک خولې مبارکې ته رارسېدو او کله ژبه مبارکه دنه کټ کوله نو تاسو هغه وخت کې مو فرمایل چې زه د کم د چې دنیا نه ځم کم از کم د حضور غلام ځم د حضور عاشق ځم نو ځکه باباجي فرمای چې بې د عشق مې ژوندون په اور پسې شه بې د عشق مې ژوندون په اور پسې شه عاشقې ستا له پیدا نه یم نو څه یم او زه چې ستا د درګدا نه یم نو څه یم زه چې ستا په مخ شیدا نه یم نو څه یم او زما صبح د ژوندون ستا ښکلې مخ دی زه چې ستا په مخ فدا نه یم نو څه یم او بې له تا مې مخ تر کل عالم ګرځولې بې له تا مې مخ تر کل عالم ګرځولې تا پسې په اقتدا نه یم نو څه یم زه په تا باندې خپل رب یم مین کړی نو فدا بهر خدا نه یم نو څه یم او بې له عشق مې ژوندون په اور پسې شه عاشقې ستا له پیدا نه یم نو څه یم او ستا د عشق مستانه کل در کلندرې کې تر جمله عالم جدا نه یم نو څه یم او زه محمد امین چې ستا د مخ بلبل یم نو په جړا خوښ تر خندا نه یم نو څه یم او امام حسن مجتبی د حضور صلی الله علیه وسلم حلی مبارکه څخه بیان کړی ده فرمایي چې حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن الجلي املاء علينا من كتابه قال اخبرني رجل من بني تميم من ولد ابي هاله زوج خديجه وكان ابا عبد الله عن ابن الله ابي هاله عن الحسن بن علي قال سالت خالي هند بن ابي هاله وكان وصافا لحليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اشتهي ان يصف لي منها شيء اتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليله البدر اطول من المربوع واقصر من مشذب عظيم الهامه رجل الشعرين فرقت حقيقه فرق والا فلا يجاوز شعره شحمه اذنيه إذا هو وفره أثر اللون واسع الجبين يزدج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب وقل عينيه نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كسا اللحد سائل الخدين دالي الفين فلد الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيل دميته في صفاء الفدة معتدل الخلق باج متماسك سواء البطن والصدر عارض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موسم ما بين اللبة والسرة بشارية ذك الخط عاري الثديين والبطن ما سوى ذلك أشر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف قمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبوع عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا زريع المشية إذا مشى كأنما ينحت من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أطول من نظر إلى السماء جل نظر الملاحة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام. زبد خپل تقریر اختتام د خپل باباجي پر اشعار باندې وکم چې لتای قرباني او نثار نکړم چې لتای قرباني او نثار نکړم سپکار چشم او جگر او جان زما او معشوقه خدا عاشق دین او ایمان وي دې سپارلې په خپل رب ایمان زما او ما محمد امین په خدای باندې سپارلې د غمجن ګرګي او فګان زما و ما علینا